د ذوالحجې ډومبۍ لس ورځې دي. د دې د فضیلت په باره کې د سنن ابي داود روایت دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې نبی علیہ السلام فرمایل ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. هیڅ د ورځو نه نشته چې په هغې کې الله تعالی ته نیک عمل پسند دي زیات ته دی نه. یعنی په دې ورځو کې چې نیک عمل کوي نو د نورو ورځو په نسبت باندې الله تعالی ته دا ډیر زیات پسندیده دی. دې د وجې نه په دې ورځو کې چې هغه نیک عمل کول. صحابي ته نه تپوس وکړو چې د الله رسوله ولل جهاد فی سبیل الله، چې نور ورځو کې مونږ جهاد کوو نو د هغې هغه ثواب د دې ورځو د دې نیک عمل نه هغه هم بهتر نه دی. نبی علیه السلام وایي نه هغه هم ترې بهتر نه دی. د نور ورځو هغه یادوي چې ډېرو ورځو کیو کې نه خو بیا په خپله باندې بهتر شو. دې د وجې نه په دې ورځو کې د عمل چې نه هغه ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. بیا بل روایت کې راځي چې نبی علیه السلام عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې لسو ورځو کې الله تعالی ته نیک عمل کول ډیر زیات پسند دي. وې د دې د وجې نه په دې ورځو کې درې قسمه ذکر هغه زیات کوي. یو لا اله الا الله دا ډیر وایي، دویم الحمدلله او دریم الله اکبر. لا اله الا الله او الحمدلله او الله اکبر دا درې قسمه ذکر چې هغه په دې کې ډېر کوي. او یو عمل چې هغه ما پرون ذکر کړو چې هغه په دې ورځو کې د روزو اهتمام دی چې په دې ورځو کې هغه روزي ونیسو.